अस्सलामुअलैकुम मिनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړه یو ډیره افسوسناک واقعه رامنځته شوې ده په سوات مټه کې د ځمکې په تنازع باندې دوه کسان حسین احمد او سبحان علي ډیر په بېدردۍ سره قتل شول. دا چا قتل کو او په داسې څه خبره باندې دومره غټ ظلم وشولو. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. دا واقعه په سوات مټه کې رامنځته شوې ده چې د ځمکې په تنازع باندې حسین احمد او سبحان علي ډیر په بېدردۍ سره قتل شو. عزتمندو په ځمکه باندې د دوه فریقینو ترمنځ د ډیر وخت جنګ جګړې شوې وې او د حساب له په هغه ځمکه باندې به چا هم فصل نه کرولو. دا ټول د ترو او د ترو زامن و چې په ځمکه باندې جنګ لګولی او په هغه ځمکه باندې به چا فصل نه کرولی چې د حساب له یو طرف والا پکې فصل وکرو بل طرف والا راپاڅېدو او هغه فصل یې ورله ټوټې ټوټې کړو ټول یې ورله خراب کو. بیا هغوی هم راپاڅېدل او د حساب په بل طرف باندې جنګ ولګو. بیا فایرنګ پکې وکړو. په دغه فایرنګ کې سبحان علي ډیر په بېدردۍ سره قتل شو. بیا هغوی هم راپاڅېدل چې د دې بل طرف نه حسین احمد هم ډیر په بېدردۍ سره قتل کو او عزتمندو درې کسان پکې زخمیان شوي دي. هغه شریف هسپتال ته منتقل کړي دي. الله تعالی دې زخمیان له شفا ورکړي او کوم کسان چې مړه شوي دي الله تعالی دې هغوی له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. نور دې پکې الله تعالی خیر واچوي. دا زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.